ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې بغیر یعنی نه ورکر ته څه اطلاع کړې ده او نه څه بل څه داسې یعنی ذرایع استعمال کړي چې یاره دا پروګرام مونږ تنګي ته یوړو یا بل ځای ته یوړو که نه مونږ که زه یو کس یم هم دا احتجاج کوم د عمران خان د رهایه دپاره عمران خان دې رها کړي شي او د عمران خان چې څونه نور ملګري دي مطلب دا دی چې زمونږ سیاسي قیدې چې دي شاه محمد قلي چې دی چودھري دی اعجاز چودھري دی صنم بټوره دا دی ټول رها کړي شي د دې مطلب دا دی چې د ډسټرک کوم تنظیم دی د هغې څه دلچسپي نشته بلکل د عمران خان په رهایه کې ځکه دا کار کړی دی ځکه چې دا احتجاج په ډسټرک کې دا په تحصیل کې نه دی زه خو لومبې د دې غندنه کوم او د خپل صوبایي صدر چې کوم د پی ټی آی هغه نه دا مطالبه کوم چې ډېرې فورن اکشن واخیستلی شي دا تنظیم هسې برای نام دی دا ختم کړی شي او د ورکرانو یو نماینده تنظیم چې هغه د پی ټی آی هغه د شیرینو مقرر کړی شي ولې چې د چارسدي خلکو د پی ټی آی سره ډېر محبت کړی ډېره مینه یې کړې ده 15 ممبران د صوبایي ورکړي 2 د قومي ورکړي دا موږ سره چې کومه لوبه کېږي دا موږ آینده نشو برداشت کوو موږ د عمران خان سپیان یو موږ به د عمران خان دپاره روزو موږ به د عمران خان دپاره جدوجهد کوو او څه چې موږ نه کېږي انشاءالله هغه به کوو دا خلک خپلې مردیت د موږ نه پرېږدو د عمران خان په نوم ووټ والي او بیا د عمران خان نوم استعمالوي د هغې د رهایه کې دیولو څه دلچسپي شته او نه علي دغه زما دوه درې څلور خبرې دغه په ټنګي کې د ارشد د کومه جلسه شروع کیږي د حبي جلسه سره کسا والی سره دغه جلسه چې په دې زم نه پیغام چې دا دوی انتخابي جلسه کوي او مظاهره کوي ولې چې د پارټۍ کوم هدایات دي په ډسټرک کې او هغه تحصیل دی چې په هر ډسټرک کې یو مظاهره پکاره ګور زمونږ د ملګري تاسو شاته ولاړ دي لاړل سره دنیا خلک تاسو ولیدل زیو راځي نو دا خو د عمران خان دپاره راځي که نه الیکشن دی وکړي هغوی خپل الیکشن دی څوک به ګټي څوک به بیلي د پی ټی آی کینډیډیټ دی بل هم پکې ولاړ دی هغه هغوی خپله خوښه ده خو ګوره زمونږ بنیادي کار دا دی چې د عمران خان د رهایه لپاره مونږ جدوجهد وکړو مونږ شپه ورځ په ځان یو کړو او باندې څه تېرېږي مونږ دلته خپل هغه دغه کې اخته یو اغدو په اخته یو چې مونږ ته دا شی میلو شي دا میلو شي والله که د عمران خان د رهایه کې هغه څه دلچسپي نه لري تاسو سره څو ملګري راغلي تاسو دغلته یوازې 2-3 کسان نو ملګري خو ډېر دي خو پته نه لري د کیمرې نه خوا تصویرانې راوړی تاسو ډېر لاړل ټوپۍ په سر دي خو دا جرأت خو سړی نه شي کولی که نه ګوره مونږ خو دلته د خانانو غلامۍ خو کوو که نه نو مطلب دا جرأت ډېر کمو کسانو کې چې حق وایي او هغه صرف او صرف عمران خان ته ودرېږي خو انشاءالله زمونږ ټول جدوجهد به د عمران خان دپاره وي دلته خو اراده زمونږ نه وه داسې کنې په زرګونو خلک مونږ هم راغوښتي شو غواړو به هم دې پریس کلب ته به راغواړو تاسو دغه احتجاج 2-3 کسان احتجاج کوئ دې کې د عمران خان د رهایي خبره کوئ نه بلکل یې کوو مونږ حکومت نه مطالبه کوو بلکې حکومت هم نه کوو دا یو جعلي حکومت دی په 47 فارم باندې راغلی دا حلقو نه مطالبه کوو چې د چا لاس کې ګرفتارۍ او پرېښودلو ګرفتاري وي خو ورن دې رها کړی شي ټول زموږ سیاسي قیدان چې څونه دي د پی ټی آی